السلام علیکم خوږو درنو پښتنو ملګرو زه یم ستاسو ورور سلمان خان د SK25 ټیکنیکل یوټیوب چینل او فیسبوک پیج نه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم نن می یو ځل بیا یو نوی انفارمیټیو ویډیو راوړی د ویډیو سره اخره پورې وګورئ زما دا ویډیو نن د هغه پښتنو رونو د پاره دا چې ماته میسیجز کول کمنټس کې راته ویلو چې موږ ته په پښتو ژبه کې په دې باندې ویډیو جوړه کړي چې آیا موږ په یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کوو او مکمل سټیپس فالو کوو چې په کم سټیپ چې تاسو فالو کوئ څنګه ویډیوز اپلوډ کولای شئ نو ما نن په دې ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب اپلوډ کولو باره کې طریقه ښیم چې تاسو په یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ چې آیا تاسو کم سټیپس فالو کوئ تاسو نه هغه سټیپس پاتې نشي چې تاسو ویډیوز بیا مخې ته رینک کیږي نه او تاسو ویډیو وایرل کیږي نه نو ډېر ملګري داسې دي چې هغه د دې سیزونو نه موافق دي خبر نه دي چې په یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کولی شي نو موږ ډېر ملګري چې کوم دی هغه صرف یوټیوب ایپس نه ډایرکټ ویډیو اپلوډ کوي نو دا صحیح طریقه نه ده په دې کې چې کوم دی د ویډیوز مختلف سټیپس دي هغه تاسو فالو نه کوئ هغه تاسو نه مس شي نو بیا ستاسو ویډیوز مخې ته نه شو کیږي او نه خلک بیا هغه په سرچ کې راځي نه هغه وایرل کیږي نو نن مې په دې ویډیو کې درته مکمله طریقه کار راوړلی تاسو راسره ویډیو اخره پورې وګورئ مکمل طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو به څنګه ویډیوز اپلوډ کوئ کم سټیپس په فالو کوئ نو اوس د دې لپاره به زه خپل موبایل سکرین ته تاسو بوزم هلته به تاسو ته په موبایل سکرین کې مکمله طریقه ښیم نو اوس زه خپل موبایل سکرین طرف ته هلته تاسو طریقه ښیم جی ملګرو زه اوس رالم خپل موبایل سکرین طرف ته نو اوس په درته زه دلته وایم چې کم سټیپ تاسو له فالو کول پکار دي نو د اول د ټولو نه اول فسټ اف آل تاسو له پکار دا دي چې تاسو د ویډیو تمنل تاسو تیار کړی وي او ټایټل موم تیار کړی وي ډسکرپشن موم ځانه تیار کړی وي چې هغه سره الریډي موجود وي ټیک شو نو ما هو الریډي هر څه تیار کړی دي اوس تاسو ته زه اوس ویډیو اپلوډ کوم تاسو طریقه هم چې څنګه ویډیوز اپلوډ کوئ په موبایل ذریعہ باندې په یوټیوب کې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ مکمل طریقې سره تاسو ته ښیم اوس ټیک شو ویډیو اخره پورې ګورئ نو دې لپاره تاسو سره چې کوم دی ډسکرپشن ټایټل او تمنل تیار وي تمنل لپاره تمنل په باره کې ما ویډیو جوړه کړې ده په دې ویډیو کې ما لینک ورکړی دی تاسو لاندې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک باندې کلیک کړئ تاسو ته به هغه ویډیو میلو شي چې تمنل به څنګه جوړوئ نو د هغې نه سب اوس چې ویډیو کله اپلوډ کړئ د هغې لپاره به تاسو چلو کوئ یوټیوب ایپس ته به نه ځئ تاسو به کروما براوزر اوپن کړئ کروما براوزر چې مو کله اوپن کړو د هغې نه بعد به دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ چې په دې 3 ډاټ مو کلیک کو ټیک شو دلته کته راغلی ډیسکټاپ سایډ باندې به دا خپل موبایل به ډیسکټاپ سایډ ټکای ځکه چې تاسو موبایل کې دا تاسو دا یوټیوب چینل تاسو اوپن شي څنګه چې په لیپټاپ یا په کمپیوټر کې اوپن کیږي تاسو کتل چې دلته زما یوټیوب چینل اوپن شو تاسو که تاسو یوټیوب چینل دلته اوپن نه نو تاسو به چلو کې دلته خپل جیمیل بدلته لاګ ان کړئ ټیک شو هغه نه بعد به تاسو چلو کوي په دې لوګو به کلیک کړئ په دې کونه کې تاسو د یوټیوب چینل چې کوم لوګو دا په دې کلیک کړئ ټیک شو په دې مو کلیک کو بدی کلیک کول نه بعد تاسو 3 نمبر کې تاسو کریټیو سټوډیو ته په کریټیو سټوډیو باندې کلیک کړئ ټیک شو بلک ټایم کې به کریټیو سټوډیو تاسو اوپن شي کریټیو سټوډیو اوپن کېدو نه بعد بس چلو کوي اوس پتا تاسو دلته زمونږ د یوټیوب چې کوم کریټیو سټوډیو دا اوپن شو ټیک شو اوپن کېدو نه بعد دلته د غشي دا نشان سره په پورته په دې باندې کلیک کړئ ټیک شو دلته چې کوم دا غشي دا نشان دی په دې کلیک کړئ په دې کلیک کول نه بعد چې کوم دی راشه کته سلیکټ فیل ووایي سلیکټ فیل مطلب دلته اوس خپل ویډیو سلیکټ کړئ ټیک شو دلته زه اوس یو ویډیو سلیکټ کوم او تاسو ته بیا هم چې څنګه به ویډیو سره ټایټل ډسکرپشن ادا څنګه لګوئ ټیک شو دا ویډیو سي تاسو کته شي دلته ما یو ویډیو اوس سلیکټ کړه ټیک شو د ویډیو سلیکټ کول نه بعد به زه څه وکړم اوس پتا تاسو سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم دلته اوس ټول نه اول ته د ویډیو ټایټل ولیکئ ټیک شو د ویډیو چې کمزور ټایټل دی دا به ریموو کړي دلته ټیک شو دا ریموو شو دلته به اوس ته ولیکئ چې مثال په طور ستا د ویډیو څه په باره کې هغې باره کې به ته دلته څه چلو کې ټایټل به ولیکئ د ویډیو په باره کې او مکمل ټایټل ولیکئ 100 ورډزه پورې ته لیکلی شي ټیک شو دا کومه ویډیو چې ما دلته سلیکټ کړه ټیک شو دې باره کې زه لږ لیکل کوم ټایټل لیکم ټیک شو تاسو به هم دې باره کې ځانه خپل ټایټل ولیکئ ټیک شو خپل د ویډیو باره کې ولیکئ چې کومه ویډیو تاسو اپلوډ کوئ ټیک شو تاسو دا رقم یو ټایټل ځانه ولیکئ ټیک شو 100 ورډزه پورې تاسو لیکلی شي بیا وړاندې راشه ډسکرپشن ته
ډسکرپشن ته چې راغلی که نه په ډسکرپشن کې به تاسو 5000 وړه پورې لیکل کولی شئ. د ویډیو په باره کې ولیکئ چې ویډیو کې څه کوئ، خپل د یوټیوب چینل لینکونه پکې ورکړه، د نورو ویډیوګانو لینکونه پکې ورکړه. ما ځانه چې کوم دی ډسکرپشن تیار کړلی، ما سره پهله نه موجود، دلته زه پیسټ کوم. صحیح ده. په لږ ټایم کې به دلته اوس پیسټ شي. څه شو تاسو ته ښیم چې ما څنګه ډسکرپشن تیار کړلی. ټیک شو چې دا کله دا ډسکرپشن دلته اوپن شي، باقي بیا لاندې تمنل لګولو طریقه درته ښیم چې ویډیو کې به تمنل څنګه سیټ کړئ. ټیک شو. اوس ورته ګوره دا به دلته چې کوم دی زما دا ډسکرپشن به په لږ ټایم کې پیسټ شي. تاسو کتلی شئ دا ګوره زما ډسکرپشن ټول دلته پیسټ شي. دا ګنه ټوټل د ویډیوز لینک به پکې ورکړي دي، مکمل ډیټیل سره پکې ما لیکل کړي دي. څه شو داسې هم تاسو ځانه لیکلی شئ، ځانه تاسې یو دغه تیار کړئ، یو ډسکرپشن تیار کړئ، ځان سره الریډي موجود ساتئ، هغه ځای نه کاپي کوئ او بیا پکې د ویډیو حوالې سره لږ لیکل کوئ، نور ورسره دا لاندې خپل لینکونه ورسره ایډ کوئ. ټیک شو. د هغې نه بعد 3 نمبر سټیپ کې به تاسو تمنل باندې کلیک کړئ. ټیک شو. سیټ کړئ. ټیک شه دی. ایډ تمنل باندې به ووایئ که تاسو سره تمنل الریډي موجود وي نو هغه به ایډ کړئ. دلته تمنل مو ایډ کو نو بیا به دا لاندې کوم سیټینګ چې کوم دی دا پلی لیسټ په دې کې به یو پلی لیسټ ځانه جوړ کړئ چې هر قسم ټیکنیکل حوالې سره ویډیو جوړوئ هغې له لږ جوړ کړئ، ویلاګ جوړوئ هغې له لږ جوړ کړئ، مختلف قسم ویډیوګانې که تاسو جوړوئ هغه لږ پلی لیسټ کې ایډ کوئ. نو زما ویډیو ټیکنیکل ده، زه ټیکنیکل انفارمیشن کې ایډ کوم. ټیک شو. بیا لاندې راشئ، دلته چې کوم دی نو اټ از ناٹ فارمیټ کیډ، ټیک شو، په دې باندې به کلیک کړئ. ټیک شو. د دې نه علاوه چې کوم دی لاندې به راشئ، د شو مور باندې به ووایو، شو مور باندې به لاندې تاسو کتلی شئ دا کمې آپشن چې ما کلیک کړي دا ټولې به وکړئ. د دې نه بعد به راشئ کته دلته تاسو ته راځي ټیکس، دلته به ټیکس ورکړئ، خپل ویډیو مطابق به ټیکس ورکړئ چې کوم مطلب څوک ستا ویډیو په سرچ کې بیا زر راځي. دلته مختلف قسم ټیکس ورکړئ څنګه چې ما دا ټیکس ورکړي دي. د دې نه علاوه به لاندې راشئ، دلته به د ویډیو په لینګویج سلیکټ کړئ، په کوم لینګویج کې تاسو دا ویډیو جوړه کړې ده. د هغې نه علاوه وروسته به چې کوم دی دا ټوټل آپشن به دغسې وکړئ. لاندې ریکارډینګ ډیټ به ورکړئ، لاندې دې خوا به لوکیشن ورکړئ چې کوم ځای کې تاسو ویډیو کریټ کړې ده. ټیک شو. د دې نه بعد به راشئ لاندې چې کوم دی سټینډرډ یوټیوب لیسنس دا یو آپشن به کلیک کړئ، د دې نه لاندې 2 آپشن به کلیک کړئ. ټیک شو. د دې نه بعد به چې کوم دی لاندې کیټګري سلیکټ کړئ. کیټګري دا کیټګري د په دې کې چې تاسو ویډیوز کم حوالې سره مختلف حوالې سره تاسو ویډیوز بناوئ، لکه ما ټیکنیکل نو تاسو ټیکنیکل انټرټینمنټ حوالې سره بناوئ، انټرټینمنټ پیپل بلاګز وغیرہ گیمینګ دی کومه ویډیو هغه کیټګري به سلیکټ کړئ. د هغې نه بعد بیا په دې کونه کې چې کوم دا نیکسټ والا نشان دی، نیکسټ آپشن دی، په دې به کلیک کړئ او دلته به چې کوم دی یو مثال طور خپل ویډیو باندې سکرین کارډ سیو کړئ. سکرین کارډ مطلب دا چې ستا ویډیو پلی شي په سر باندې په لیکل راشي، لیکل به تاسو به ډېر کتلي وي. اوس زه درته ښیم چې څنګه به دې کې به څنګه دا کارډز او دا لیکل کې. ټیک شو. دا طریقه کار ته زه ښیم چې دا اوپن شي. تاسو کتلی شئ دلته ما لیکلي دي. ټیک شو. دلته ما لیکلي دي خپل چینل مې ورکړی دی، خپل چینل هم مختلف قسم لیکل کولی شئ. بیا لاندې مې دا لیکلي دي سبسکرایب ما یوټیوب چینل، مختلف قسم لیکلي مې کړي دي. ټیک شو. نو داسې تاسو هم کولی شئ. ټیک شو. او داسې چې کله هم داسې ولیکل لیکل مو وکړو پکې نو بیا به څه وکړئ، دلته به دې سیو به کلیک کړئ. په دې سیو به کلیک کړئ. سیو باندې کلیک کولو نه بعد بس چلو کوئ، بیا به دې چلو کوئ، بیا به نیکسټ باندې کلیک کړئ. په نیکسټ کلیک کو ستاسو ویډیو سره کاپی رایټ په دې باندې نشته. ټیک شو. دا صفا ده. نو بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. په نیکسټ مو کلیک کو ستاسو ویډیو څه شوه مکمل تیاره شوه. او اوس چې کوم دی لاست سټیپ دی په دې کې به تاسو څه کوئ، ویډیو ان لیسټ کې ساتئ. چې کله ان لیسټ کې ځکه ساتئ چې کله تاسو ویډیو پلی کوئ، ویډیو په خپله واچ کړئ، چې کله مو واچ کړه ویډیو صفا وه صحیح وه نو بیا به په دې څه باندې کلیک کړئ، دلته به پبلش شي. په پبلش باندې بس دې باندې مطلب دلته به پبلش کړئ او چې کله مو پبلش کړه ستاسو ویډیو به اپلوډ شي. هغه پورې ان لیسټ کې به چې کله ستاسو ویډیو مکمل صحیح ده بیا به دلته دې آپشن ته راشئ، دا به پبلش کړئ نو ستاسو ویډیو به څه شي اپلوډ فشي، هر څوک به بیا کتلی شي. نو داسې طریقه کار دی. دې طریقه سره تاسو ویډیو اپلوډ کولی شئ او دقیق طریقې سره ویډیو اپلوډ کوئ. انشاءالله ستاسو ویډیو به صحیح مهترین کېږي، وایرل کېږي به. نو دغه طریقه کار دی، دغه طریقه کار فالو کوئ، انشاءالله تاسو ویډیو به زر تر زره چې کوم دی مهته څه کېږي، وایرل کېږي. که ویډیو کې درته څه مشکلات وي نو په کمنټ کې خپله رای ضرور راکئ او زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او دلته کې بیل آیکن هم پریس کړئ او دلته کې بل په آل باندې هم کلیک کړئ ولې چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه ډمبې رارسي. او ویډیو در سره مخکې شیر کړئ خپلو ملګرو سره چې نور ملګرو ته هم پیدا ورسي. او اوس خپل ورور سلمان خان له اجازت ورکړئ. په الله هم سپارم. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار واچنګ.